الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سماعتین اسلام عزتمند و محترمو، نننې درس ته په موضوع د هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الصلاة. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقه په ادا کولو د مونځ کې چې نبی علیه السلام به خپل مونځ په کوم کیفیت باندې ادا کو. مونځ زما عزتمندو دا د مؤمن په ژوند کې یو مستقله حصه ده. د مؤمن د زندګۍ یو ښایسته لمحه ده چې کومه لمحې انسان د خپل ژوند په مونځ کې تیری د الله سبحانه وتعالی په حضور او د الله سبحانه وتعالی په مخ کې باندې دا د الله رب العالمین او د بنده په میانس کې یو تعلق د ډیر خیر په انسان ته الله رب العالمین ورکوي. نو موږ تاسو له پکار دادي چې په دې خپل منځونو باندې ډیر زیات توجه وساتو. د خپل منځونه چې کوم دی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو موافق کو. د نبی علیه السلام عادت مبارک دا و چې کله به مونځ کو نو لومبنی رکعت چې به څومره اوږد وکړو نو دویم رکعت به د هغې نه قدر مختصر کوو. یعنی فرض منځونه چې څومره انسان کوي 4 رکعته یا 2 رکعته یا 3 رکعته، نو په دې کې چې دا کوم لومبني 2 رکعت دي چې پای کې د سورت فاتحې سره د قرآن عظیم الشان تلاوت هم کیږي، نو لومبنی رکعت چې به نبی صلی الله علیه وسلم څومره اوږد وکړو نو بیا به دویم رکعت د هغې نه قدر مختصر کوو. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په مونځ کې د قرائت نه فارغ شو د سورت فاتحې نه بعد د قرآن عظیم الشان تلاوت به وکړو، بیا به یو سکته کوله، لږ ساعت له به چپ کېده چې د انسان دا سا چې کوم دی برابر شي. د هغې نه بعد به بیا رفع الیدین وکړل، لاسونه به یې پورته کړل تر اوږو پورې او الله اکبر به وویلې او رکوع ته به ښکته شو. د رکوع طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم دا وه چې ووضع کفیه علی رکبتیه کالقابض علیهما. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل ورغوي او لاسونه د خپلو پنډو د پاسه باندې کېښودل او کالقابض ګویا کې دې لره رانیونکي دي دې دواړو پنډو لره نبی علیه السلام. او ووتر یدیه فنحاهما علی جنبیه، د خپل لاسونه به نبی صلی الله علیه وسلم په حالت د رکوع کې دا به نیغ کړل لکه څنګه چې د لیندې د تسمه نیغه وي، او د خپلو اړخونو ترخونو سره به لاسونه په حالت د رکوع کې نه لګول. ملا مبارکه به د نبی صلی الله علیه وسلم دا برابر وه، دا به راغونډوله نه بلکې په رکوع کې به دا نیغه وه. سر مبارک به د نبی صلی الله علیه وسلم په رکوع کې نه دا ډېر ښکته او نه به ډېر بره و بلکې دا به برابر و. د نبی علیه السلام نه په رکوع کې چې کوم اذکار نقل دي نو یو دا چې سبحان ربی العظیم دا به نبی علیه السلام په رکوع کې ویلي، دغه شانتې سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي او سبوح قدوس رب الملائکة والروح. په دې اذکارو کې چې انسان هر یو ذکر کوي په رکوع کې. د نبی صلی الله علیه وسلم د عام منځونو عادت داو چې رکوع او سجده دا به دومره اوږده کوله لکه انسان چې 10 تسبیحات ښه په مزه مزه باندې وایي، مقدار 10 تسبیحات. لکه عام خلک صرف 3 کرته سبحان ربی العظیم او په سجده کې سبحان ربی الاعلی وایي او زر راپاسي. نه دا 3 کرته ویلو سره چې کوم دی ستا رکوع سجده پوره نه شوله بلکې نفس جایز دي ستا دپاره. په کار دا چې ته دا رکوع او سجده ډېره اوږده وکړي. د نبی علیه السلام په نفلي عبادتونو کې به رکوع او سجده او قیام دا قدر ټول ارکان د مونځ یو بل سره برابر وو، او په عامو فرضي منځونو کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم به امامتي ورکوله نو په هغې کې به غالبا د نبی علیه السلام رکوع او سجده دا د 10 تسبیحاتو موافق وو. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د رکوع نه سر راپورته کو او بدرید نو دا به ویل چې سمع الله لمن حمده، قبلی الله سبحانه وتعالی د هغه چا څوک چې د الله حمد بیان کی، او لاسونه دا به پورته کړل خپل ملا دا به نیغه کړله. او بیا به دا نبی صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې کله یو سړی چې کوم دی نو هغه په رکوع او په سجده کې خپل ملا نه برابري، لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. هغه سړی مونځ نه کېږي. نبی اسلام فرمایي څوک چې په رکوع او سجده کې خپل ملا دا نه برابري. دا مهمه خبره چې د رکوع د سجدې انسان خیال وساتي. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله د رکوع نه پاسېد او بدرېده
نو د سمع الله لمن حمده نه بعد بیا ربنا ولک الحمد ویلی. په دې کې درې قسم الفاظ د نبی علیه السلام نه نقل دي. یو ربنا لک الحمد، دویم ربنا ولک الحمد، او دریم اللهم ربنا لک الحمد. دا هم انسان ویلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم به د رکوع نه بعد چې دا کوم درېدل دي دا به دومره اوږده کول لکه څومره چې انسان رکوع کوي. د رکوع په مقدار باندې به دا رکن اوږده وکانه یطیل هذا الرکن بقدر الرکوع. او په دې کې به چې کوم دی دا دعا ویله سمع الله لمن حمدنا بعد چې اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم د رکوع نه بعد چې کله به ودرېد نو دا به ویله. پکار ده چې مونږ او تاسو دا یاد کړو، خپل منځونه په دې اذکارو باندې ښایسته کړو. د هغې نه بعد به نبی صلی الله علیه وسلم الله اکبر ووي او رابغې سجدې ته. سجدې له به چې کله راته نو بیا به لاسونه نه پورته کول. نبی صلی الله علیه وسلم به په ځمکه باندې خپل زنګونان، لاسونه او تندې او پوزه دا کېښودل. ځکه نبی علیه السلام فرمایلی دي چې امرت ان اسجد علی 7 اعظم، ما ته حکم شوی دی د الله د طرف نه چې زه په 7 اندامونو باندې الله سبحانه وتعالی ته سجده وکم. 2 لاسونه او 2 پنډې او 2 د خپو قدمونه او یو چې کوم دی پوز او تندې دا په یو اندام کې نبی صلی الله علیه وسلم حساب کړی دي. د نبی علیه السلام نه سجده په ځمکه باندې هم نقل چې په ځمکه په خاورو کې انسان سجده ولګوي. کله به نبی صلی الله علیه وسلم چې باران به شوی او جومات به راسېدلی نو په اوبو خټه باندې به هم نبی علیه السلام سجده لګوله. هغه یو حدیث د لیلة القدر کې چې راځي چې په مخ مبارک باندې د نبی علیه السلام د اوبو او د خټې اثر و. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم دپاره یو خمره، یو کپړه هم وه چې په هغې باندې به هم نبی علیه السلام سجده لګوله. دغه شانتې پوزکي باندې هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه سجده دا ثابت ده. کله به چې نبی علیه السلام سجده لګوله نو خپله پوزه او تندی مبارک دا به په ځمکه باندې کېښوده او دغه شانتې لاسونه دا به د خپل ترخونو نه جدا کول حتی یرا بیاض ابطیه، تر دې پورې چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تخرګونو هغه سپینوالی دا به ښکاره شو. نبی صلی الله علیه وسلم به په سجده کې چې لاسونه په ځمکه باندې کېښودل نو کله به دا حظو منکبیه د اوږو سره برابر او کله به حظو اذنیه د غوږونو سره برابر کړی چې ځمکه باندې به پراته په سجده کې. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپو ګوتې چې کوم دی په سجده کې دا قبلې طرف ته مایله کولی او د لاسونو ګوتې به چې کوم دی دا به درمیانه وي، نه به ډېرې کلاو وي او نه به ډېره راغونډولې، قبلې طرف ته به یې مخ. سجده کې به نبی صلی الله علیه وسلم دا اذکار کول چې سبحانک اللهم ربنا وبحمدک اللهم اغفر لي. دغه شانتې سبوح قدوس رب الملائکة والروح سبحان ربی الاعلی دا اذکار د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. او دغه شانتې دا یې فرمایلی دي چې په سجده کې بنده الله سبحانه وتعالی ته ډېر نږدې وي. اقرب ما یکون العبد الى ربه ان یکون ساجدا، نو فاکثروا فیها الدعاء. په دې سجده کې تاسو ډېرې دعاګانې وغواړئ. سجده کې د الله سبحانه وتعالی دعاګانې ډېرې وغواړئ، خاص کر نفلي عبادتونو کې تراوو کې پکار ده چې انسان په سجده کې د الله سبحانه وتعالی نه ډېرې دعاګانې وغواړي. د هغې نه بعد به بیا نبی صلی الله علیه وسلم الله اکبر وویلي. د سجدې نه به راپاسېد، په دغه دوران کې به نبی علیه السلام هم لاسونه نه پورته کول او ګسه خپا دا به وغوړول او په هغې باندې به کېناسته او ښې خپا دا به یې نیغه ودروله او لاسونه به چې کوم دی نو دا به پتونانو باندې کېښودل او دا سنګل دا به هم د خپل پتون سره یو ځای کړله. نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل لاس نه چې کوم دی نو په دې طریقه باندې به دا لاس راغونډو چې دا 2 ګوتې دا به راباندې کړلې او د دې 2 ګوتو نه به یې کړی جوړه کړه او دا یو مسواکۍ ګوته دا به یې ودروله. دا په اتحیاتو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د لاس یو طریقه دا هم ثابت ده. 2-3 طریقې په دې کې ثابت دي، خو دلته کې یو چې کوم صحیح حدیث کې راغلی ده نو هغه دا ده چې ویقبض 2 من اصابعه، دا 2 ګوتې به یې راباندې کړلې ویحلق حلقه او ورپسې ګوتې نه وې او د ابهامې ګوتې نه به یې کړۍ جوړه کړله او دا بله ګوته دا به یې اوچته کړله
او دغه دوران کې بیا دا دعا ویله چې اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. دا دعا د سجدو په منځ کې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې یو بل دعا هم ویله چې رب اغفر لي رب اغفر لي. نبی صلی الله علیه وسلم به د سجدو په منځ کې دومره کېناسته لکه څومره مقدار کې به چې سجده کړې وه. وکان هدیه صلی الله علیه وسلم اطالة هذا الرکن بقدر السجود. عام خلک دا رکن بیخي ختمي بس هسې اشاره غونته وکړي او بیا دویمې سجدې له ورشي. نه په کار دا چې انسان په دې ځای کې مستقل کینی د سجدې په منځ کې او دغه دعا ووایي او دا اوږده دا ناسته چې کوم دی نو دا اوږده کړي د سجدې په مقدار باندې. د هغې نه بعد به نبي صلی الله علیه وسلم بیا دویمه سجده په دې کیفیت باندې وکړله او د هغې نه پس به بیا نبي علیه السلام دویم رکعت ته ودرېده. دویم رکعت ته به چې کله نبي علیه السلام پاڅېده نو شروع به په قرائت د سورت فاتحې باندې کوله او دا دویم رکعت بیا هم د اولنی رکعت په شانتي کو مګر صرف په څلورو خبرو کې د دویم رکعت د اولنی نه جدا دی. یو دا ده چې په اولنی رکعت کې به نبی صلی الله علیه وسلم د تکبیرة الاحرام نه پس چپ کېده. په دویم رکعت کې دغه سکوت او چپ کېدل نشته دی. دویم فرق دا دی چې په لومبني رکعت کې د تکبیرة الاحرام نه پس دعا الاستفتاح وه، په دویم رکعت کې دغه نشته دی. او دریم فرق دا دی چې په لومبني رکعت کې تکبیرة الاحرام او په دې کې تکبیرة الانتقال دی، تکبیرة الاحرام دا پکې نشته دی. څلورم فرق دا دی چې دا دویم رکعت به د اولني رکعت نه قدر مختصر وي او قدر لنډ به وي. چې کله دویم رکعت به نبی علیه السلام پوره کړ نو بیا به راغې رکوع به وکړه، سجده به وکړه، د هغې نه پس به بیا په اتحیاتو باندې کېناسته. اتحیاتو باندې به په هغه طریقه کېناسته لکه څنګه چې مخکې ما د سجدو په منځ کې په کوم کیفیت باندې به نبي علیه السلام کېناسته. دا دوه لاسونه به په ښی لاس په ښی زنګون باندې او ګس لاس په ګس زنګون باندې به کېښوده او خپل لاس مبارک دا دوه ګوتې به راغونډې کړې، د دې دوه نه به یې کړۍ جوړه کړله او دا مسواکۍ ګوته په دې باندې به اشاره کوله. او نبي صلی الله علیه وسلم به په اتحیاتو کې دا الفاظ ویلي او صحابو ته به د دې تعلیم ورکو. صحابه فرمایي دا د تشهد دا کلمات به موږ ته داسې ښودل لکه څنګه چې یو سورت د قرآن به راته ښوده. هغه دا دی چې التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبرکاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی صلی الله علیه وسلم به که څلور رکعته به کول نو دې ځای پورې به وړه قاعده وکړه او بیا به د هغې نه بعد پاڅېده دریم رکعت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د دویم رکعت نه بعد په وړه قاعده کې تر عبده ورسوله پورې سبق وویل بیا وپاڅېده او په تلوار باندې وپاڅېده. حدیث کې راځي لکه یو سړی چې په ګرم کاڼي باندې ناستي داسې په تلوار باندې به پاڅېده. لاسونه به پورته کړل، طرف الیدین به وکړو، د هغې نه بعد به په دریم رکعت کې سورت فاتحه صرف لوستله او د هغې نه بعد به بیا رکوع کوله او دغه شانتې په څلورم رکعت کې به هم صرف سورت فاتحه دا لوستله. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په آخرني تشهد باندې کېناسته نو سنت طریقه د نبی علیه السلام دا وه چې په تورک باندې به کېناسته. تورک به یې کوو. تورک دې ته وایي چې انسان دا ګس کوناټۍ په ځمکه باندې کیږي او دا خپې دواړه یو طرف ته وباسي او یا داسې وکړي چې دا خیخ په ودري او دا ګس خپه د هغې د لاندې وباسي ښي طرف ته. دې ته ویلی شي تورک. او لاسونه به په هغه طریقه باندې کېښودل څنګه به چې په وړه قاعده کې په خپلو زنګونانو باندې لاسونه دا کېښودل. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په آخرنۍ قاعده کې عبده ورسوله نه بعد درود شریف وویلې کوم چې درود ابراهیمي دي د هغې نه بعد به بیا دا دعاګانې غوښتلې چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. ای الله زه پناهي غواړم په تا سره د عذاب قبر نه او ای الله پناهي غواړم زه په تا سره د فتنې د مسیح الدجال نه او ای الله زه پناهي غواړم په تا سره د فتنې د ژوند او د فتنې د مرګ نه او ای الله زه پناهي غواړم په تا سره د ګناه نه او د قرض نه.
او دغه شانت نور دعاګانې هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه په دې ځای کې دا نقل دي. دا غینه بعد به نبی علیه السلام خې طرف ته مخ وګرځو او دا به ویل چې السلام علیکم ورحمت الله، او دغه شانت بیا ګس طرف ته به هم د الفاظ ویلې، موز به ختم شو. لیکن نبی صلی الله علیه وسلم حکم کړی دی چې تاسو موز کوئ نو مونځ سوترې ته کوئ. یو انسان بخپل مخې ته د غشې یا همسا یا بل یو داسې څیز چې د سنګلې په مقدار باندې دا به ودري او هغې ته به مونځ وکړي، او یا به چې کوم دی دیوال ته د هر یو څیز نه انسان سوتره دا جوړولی شي. کله به نبی صلی الله علیه وسلم په اخترونو کې چې کله په عیدګاه کې مونځ کو نو خپلې مخې ته به یې نیزه دا خښوله. دغه شانتې کله به د اوښ کې جاوې ته نبی علیه السلام ودرېده او دی فرمایلی چې سوتره چې کوم دی دا مؤخرة الرحل، د اوښ په کې جاوه کې چې کوم رستنی لرګي د هغې په مقدار باندې دومره سوتره چې د انسان مخې ته وي نو هغې ته به مونځ کوي. نبی صلی الله علیه وسلم به د سوترې او د خپل سجدې په منځ کې دومره فاصله پرېښودله قدر ممر شات چې پای کې یو چیلې وغیره دا ورتیر شي. نبی صلی الله علیه وسلم به حکم کو چې تاسو سجدې ته سوترې ته نږدې ودرېږئ، او سوتره چې کوم دی دا د انسان خیالات او سوچونه راغونډوي، د انسان په مونځ کې توجه برابروي. تر دې پورې نبی علیه السلام فرمایلی دي که یو سړی قصدن ستا د سوترې مخې ته ورتېرېږي نو هغه دفع کا، منع که، لاس ورته ونیسه چې مه راځه، او که هغه بیا هم راځي نو بیا ووخه جنګ ورسره او که دې لپاره دا شیطان دی ستا مونځ خرابوي. وبالله تعالی التوفیق.